بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی دو حدیثونو کې تیر شوی چې نبی رسول الله والسلام مبارک فرمایي د ښکلي والي د اسلام نه دام د سړي دپاره چې فضولیات پرېږدي، او بل حدیث کې نبی رسول الله فرمایلی و چې هر یو په تاسو کې مشر شپونکی دی، معنی مسئول دی، تپوس پتې کېږي. د قیامت پر ورځ د هر پلار نه به د زوی په باره کې او د هر مشر نه به د کشر په باره کې تپوس کېږي. تفصیل مخکې تیر شوی. نننی حدیث کې نبی رسول الله والسلام مبارک د الله محبوب ترین زیم خی او مبغوث ترین زیم خی چې الله ته په ځایونو کې د ټولو نه خوښ ځای کوم ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایلی او الله ته د ټولو نه بد ځایونو کې چې الله ته ډیر بدی شي دا کوم ځایونه دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې احب البلاد الی الله مساجدها، الله ته محبوب ترین ځایونه و ښکلي ځایونه چې خدای ته خوښ دي هغه مساجد او مدارس دي. نو چې دا ځایونه الله ته خوښ دي نو په دې کې چې څوک ناست دي نو بطریقې اولا ورته الله هغه ته هم خوښ دي. زما محترم کوم خلک چې په مساجدو کې ناست دي او زمانه تیری الله ته دام خوښ دي، ورنه د دنیا خلک دي زه وایم تا باندې الله په مسجد کې ټیم تیری پوشه چې الله ته ته خوښ شوی نو ځکه ناست دی، ورنه د دنیا خلک دي تښتي د جومات نه. مقصد پورا کوي او تختی. مثال ته د جمعات نه گویا چې مسجد داسې ځای دی، نبی علیہ السلام فرمای مدرسه داسې ځای دی چې په دې باندې به ته خدای ته نږدې کېږي، و په جمعات مدرسه باندې به ته خپل ځان په الله باندې بخې. جمعات مدرسه خو داسې ځای دی پکې به پاتې کېږي، به دعاګانې غواړې، وظایف پکې، درس و تدریس، قرآن حدیث ته به کښېنې. نو نبی علیہ السلام او فرمایل د بزرګ تذکره کې راځي وی چا ورته اوې خبرې ته توجه کوئ، چا ورته اوې چې په ټولو کې د تخوښ ځای کوم ځای دی، که الله تعالی دوه اپشن درکړي بزرګ ته اوې یو د جنت بل د جمعات مسجد، نو کوم ځای به خوښی؟ خبرې ته توجه کوئ. مونږ خو به ډایرکټ وایو چې جی جنت هم خوښ دی، جمعات کې څه کوو؟ دا خو د مجبورۍ نه راځو جی. هغه ورته جواب کې وایي زما مسجد خوښ دی. چاته تاسو کو لیونی شوی په مزغو کې د ډش شوی دی چې جمعات ته خوښ دی، هغه وی نه دز نه دی شوی، مسجد مې ځکه خوښ دی. جنت خو الله اله ورکوي چې انسان اعمال ښه وکړي، نو جنت کې زما رضا ده و په مسجد کې زما د رب رضا ده، ځکه زما مسجد خوښ دی. علما کرام فرمایي کله چې وفات شو چا په خوب کې ولیده وایه څه معامله د سره وشوه؟ وایي قسم دې ډېره سخته و را باندې، لیکن الله راته وفرمایل په یو خبره دې بخم. ما وی ربه څه داسې عمل مې کړی دی چې بخې مې؟ الله راته وی تا ته یو کس په دنیا کې ویلو چې جنت ته خوښ دی که مسجد؟ وی تا ورته وی مسجد، وجه ده نه تپوسو کولې، تا ورته وی په مسجد کې زما رضا ده. خبره دې ورته رښتیا کړې وه، په مسجد کې زما رضا ده، زه دنه په حقیقت کې راځي، په مقابله کې جنت تر کوم زه جنت ته زما وه. نو اوس پته ولګېده چې الله ته محبوب ترین ځای په مخ ته ځمکه باندې مساجد و مدارس دي. علما کرام فرمایي د مسجد دا کومه ځمکه چې دا جمدی ده، ګورئ دې باندې به ګرځم ډېر په آرام باندې، دې باندې به که ستاسو خیالي چې انسان په جنابت کې نو مسجد ته به نه راځي، ورنه دا ځمکه ډیره پاکه ځمکه ده، دا جنتی ځمکه ده. د مسجد دا د الله کور دی. نواز شریف کور ته یا د عمران خان کور ته داسې نشي تللی، عام سړی ورته نشي تللی، لیکن زما د رب کور داسې دی چې هر سړی ورته راتلی شي، لیکن پاکي وله پکار ده. پته ولګېده چې مسجد ډېر پاک ځای دی. زما محترم الله دې زموږ په مساجدو کې زمانه ډېره تېرې، ټول وایي آمین. او نبی علیہ السلام وفرمایل چې وابغض البلاد الی الله اسواقها، الله ته مبغوث ترین او بد ځایونه دا بازارونه دي. الله دې موږ د بازارونو نه وساتي. ځکه علما کرام فرمایي چې بازار کې د څه حاجت شو نو پورا کوو دستی کې کور ته راتښته، ځکه بیا به دنه ګناه کېږي، د سترګو ګناه به کېږي، د غوږونو ګناه به کېږي، د لاسو خپو ګناه به کېږي، د زړه ګناه به کېږي. د دې د وجې نه بازار الله ته ډېر زیات بد شي. او بله خبره تاسو ته کوم
جماعت د انسان نه عالم جوړي، جماعت د انسان نه د پیغمبر وارث جوړي. تاسو به څنګه تاسو که وګورئ څومره علما طلبا چې دي نو دین علما اسې نه دي جوړ شوي. د نبی علیه السلام مبارک دا تاجونه ګورئ اسې نه دي په سر، په مساجدو کې شپې سبا کړي دي. ځکه ورته نبی علیه السلام مبارک وفرمیل چې العلماء ورثة الانبیاء، علما زما اولاد دی په دنیا کې. ټول شوق سره سبحان الله وایي. گویا علما د نبی علیه السلام مبارک وارثان دي. نو خبره دې پورې کوم چې یو غلامو د شکل نه ډېر بدرنګ ښکاره کېده چې اغشتم نه یو کسو یو تاجر یهودي تاجرو هغه غلام مې واغسته. غلام په ظاهر باندې درنګ نم تورو، نه پکې شکل و نه پکې عقل و، نه شکل ښکلی و او نه پکې څه عقل و، بوله غوندې و. غلام مې واغشته، ما ویل راشه څه پیسه ناسه خو به وګټي که نه، روپۍ 2 روپۍ خو به وګټي که نه. وایي چې غلام مې واغسته رالم روزانه به مې بازار ته راوسته چا اغشته نه بیا. وی په تاوان مې خرڅو بیا هم چا نه اغشته. غلام به مې ټوله ورځ داسې ورته ودرولی و، ماشوم غلام و تورو دا رنګ نه. وی سالم نامه یې وه. وی غلام به مې ودرولی، یو زنانه وه بازار سره خوا کې کور و. وی هغې به ما ته کتل چې دا غلام دی روزانه میلې ته راولي او څوک یې الي نه. د هغې پیړه خفه شو. وی راله یهودي تاجر ته وی دا غلام خرڅوي. وی ولې نه خرڅوم؟ وی په څو یې خرڅوي چې څه دې راکړي؟ وی بوزه یې مړه. دا راته وي د غاړې امیل جوړ شوی دی. وی هغې ته غلام واغسته. غلام د رنګ نه تور دی، ماشوم دی. او ما ووی چې یو انسان بې بسی بې سوکی او د رنګ نم توري، څه هنر او څه فن هم پکې ني، بیا عرف کې ورته خلک سپک ګوري، هېڅ څه فن ورسره نو. وی دا غلام به د ښځې ساته ساته تر دې چې دا ښځه ډېره الله واله ښځه وه. وی د دې د رحم یو سړی و، حذیفه نامه وه، د قریشو خاندانو. وی د دې جینۍ تذکره واورېده چې دا ډېره الله واله جینۍ ده. گویا د غلام د وجې نه الله زندگی بدلی. په نکاح باندې پیغام راغی د قریشو د سید خاندان نه جینۍ پسې پیغام راغی، واده شوه. وی دغه یهودي تاجر چې دی دا ښځه ډېره الله واله وه. دی به ورته وي خاونده چېرته خدای م یادوه که نه؟ هغه ورته زمونږ خدای خو لات او منات دی نو د هغې دپاره یو ورځ ده. خو گویا زه یم د دې زنانه په زړه کې د مخکې نه اسلام و، خو لیکن صرف ډیوه مخکې نه ورسره و، لیکن تیلې ورته ورکول پکار و. وی دی یو پیرا د حذیفه یو بزنسمین سړی و او عثمان غنی رضی الله تعالی د مکې یو بزنسمین سړی و. د هر بزنسمین د بل سره ربطي. وی عثمان غنی سره وی دې ته ورغلی و، دې ته خفه شو. عثمان غنی سره چې کېناسته وی ته زمانه خفه یې ولې؟ عثمان غنی ورته وی زه خو مسلمان شویم، محمد نومې یو کس ته ټول وایي صلی الله علیه وسلم مبارک، زمونږ دین بدل شوی دی، زما ستا اوس نه چلیږي. هغه وی ښه دا څنګه دین دی چې ته بدل کړې؟ وی زه دغه دین لمام بوزه چې زه م وګورم چې څوک ته ده چې ستا زندگی بدله کړه او ته یارانو پرېښودو ته تیار شوې. وی دغه حذیفه رضی الله تعالی عنه وی زه در مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ته بوتلم او ما وی هغه در ته چې څوک لړ شي خالی جوړی نه راځي ما سوا د ابو جهل نه او ابو لهب نه. وی چې څنګه ورمخامخ شو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سره ناسته پاسته وشوه. وی دومره متاثره شو چې په مجلس کې ایمان وروړو. الله مسلمان که زما محترم وی چې مسلمان شو دی چې کور ته څنګه را دننه شو په دې تندي باندې داسې رڼا غوندې ښکاره کېده. د ښځې ورته وی خاونده نن دې په تندي باندې عجیبه غوندې رڼا وینم، دا څه وجه کېږي؟ وی ښځې ته خبر نه زه خو مسلمان شویم، محمد نومې یو کس دی صلی الله علیه وسلم مبارک د نبوت اعلان یې کړی دی او ما یې په لاسو کلمه ویلې ده. وی چې دا خبره یې واورېده وی هغې ورته وی خاونده دا چمک او دمک ما ته مخکې نه ښکارېده، زر کوه ما هم بوزه چې ایمان راته ووایي. وی هغه ښځه الله تبارک وتعالی مسلمانه کړه تر دې چې هغه غلام سالم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک در ته یې راوسته، مسجد ته یې راوسته، په جومات کې ماشوم پرېښوده. الله رسوله تا ته در پاتې دی. وی هغه ماشوم سالم چې چا به پېژند
پیژندم نه خلکو به ورته سپک کتل چې د نبی علیه صلات وسلام مبارک په خوا کې او په مساجدو کې شپې سبا کړې وایي د قرآن ته داسې عالم جوړ شو چې خلیفه ثاني عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې به کله مصلي ته ورمخکې کېده او به یې کتل چې هغه غلام سالم ولاړو عمر فاروق به مصلي ته نه مخکې کېده دی به مصلي ته ورمخکې کېده زما محترم یا خو غلام و چا پیژندنه یا په جماعت کې شپې سبا کړې بیا عمر فاروق وی قرآن ورته الله داسې یاد کړی و په قرآن کې الله دومره پویه ورکړې وه قسم دی چې د عمر مخکې چې خلیفه ثاني وی په عشره مبشره و چې ټیکټ ورته د جنت میلو دی عمر وی چې سالم به په مجلس کې و ما به مونځ نه کوو زما محترم نو خبره دی پورې کوم د انسان ظلم په مسجد کې بدلیږي انسان ته راحت او سکون هم په مسجد کې ملاویږي په مسجد کې ډیر مزه ده ډیر راحت دی ډیر سکون دی الله دې موږ ته دا نصیب کړي موږ خو الله دې معافي وکړي بس زموږ اعمال ولې داسې بېچینه غوندې دي موږ زړه ته سکون ولې نشته زموږ زیاته زمانه بازارونو کې تېرېږي زموږ په مساجدو کې زمانه نه تېرېږي زموږ د الله والو په صحبت کې زمانه نه تېرېږي یو بزرګو هغه دا یو خبره کوم تنګ شوی خو نه وی د نبی علیه صلات وسلام مبارک اشعار اوریدلی و ډیر زیات یو شاعر به اشعار وی د نبی علیه السلام مبارک په شان کې وی د اشعار واورېده د شاعر نه ډیر متاثره شه معلومات یې وکړه هغه شاعر د ایران وی دی د هندوستان نه را روان شو چې وی کتل شاعر تپوس یې وکړه بیدل نامه و د شاعر اوس دې خبرې ته توجه کوئ جی بیدل نامه و د شاعر تپوس یې کوي بیدل نومې شاعر څه شو ډېر ښکلي اشعار وایي د نبی علیه السلام مبارک په ذات کې الله ته موږ ته د نبی علیه السلام مبارک عشق نصیب کړي ټول وایي آمین وایي زه عاشق یم د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صفاتو بیدل لره رسول یم وایي چې راغې چا ورته وایي اخ ولته سکاوه کې ناست دی د وایي ښه د وایي چې ته سر سنت بالي نو خو دا مړه دا واقع نه کوم بیا به رانه خفه شي بیا به هسې نه چې تاسو خفه شئ چېره دی څه خفه کېږي خو رانه نه که نه وایي بیدل د وی سر سنت به علي الله والا سړی به پټکې به والي غټې جامې به عاشق رسول دی په اشعارو کې عشق ظاهریږي د هر شعر نه د عشق ساز کې راتویږي وی داسې اشعار به وي وی چې مې وکتل وی نایي ته ناستې اجامت یې کو زما محترم وی چې ورلم ورته حیران شومه چې یا بدبخته چې اشعارو ته دې وګورم ما وی په مخ ته ځمکه ستا نه لوی عاشق رسول نه وینم او ناستې په ګیره باندې بلیډ راکاږي ظالمه نو او ته جواب کې څه وایي او ته جواب کې وایي اخو فارسیبان شاعرو هغه ورته وي ریش رامي خویشم زه خپله ګیره دغه کوم خریم ولیکن دل مسلمان نه میرا خویشم د مسلمان زړه نه خریم ګیره خریم زما محترم ډېر ظالم جواب یې ورکړ موږ خو نښتي یو د مسلمانانو زړونه ازارو الله دې موږ وساتي د دې نه نو دی ورته جواب کې څه وایي غلط گفته غلطې خبرې کې د مسلمان زړه خو نه سیرې لیکن ولکن رسول الله ولکن دل رسول الله میخه راشي ظالمه د پیغمبر په ګیره باندې بلیډ راکاږي او د پیغمبر په زړه باندې بلیډ راکاږي مسلمان په زړه خو نه راکاږي خو د پیغمبر په زړه باندې راکاږي هغه چې دا خبره واورېده وایي دې سره یې زړه بدل شو وایه ته څوک یې ستا په خبره خو ستا خبرې خو زما زړه کې ځای وکړه هغه وایي زه یو ملنګ سړی یم ټکانه د کوم ځای ده وایي ټکانه مې جومات ته په جومات کې پاتې کېږم جومات والا بنده یم وایي ستا په زړه کې وایي ستا دې خبرو زما زړه کې دومره اثر وکړه د هغې په وجه ورته الله تبارک وتعالی د ګیرې توفیق نصیب کړه زما محترمو الله دې موږ ټولو ته د ګیرې توفیق نصیب کی چې څوک ګیرې نه پرېږدي شوق سره ووایي چې ګیرې به پرېږدو صرف په دې مجلس کې ووایي زه به خوشحاله شم ووایي ګیرې به پرېږدو اواز نه راځي جي تیز ووایي چې دا جومات وبنګېږي دا خو ماشومان د دې ګیرې کب دي انشاءالله ټول ووایي انشاءالله ووایي ټول سبحان الله الله دې موږ له نو خبره دې پورې کوم زما محترمو چې الله دې معافي وکړي بعد کار در باندې زه په زوره کوم تاسو تنګ نشئ زما مقصد دا دی چې الله سره وابسته شي په دې خفه کېږئ نه ښه نو خبره مې دې پورې کوله چې په مسجد کې او په مدرسه کې سکون دی راحت دی انسان نه الله والا ځکه جوړېږي قبر ښایسته کېږي په څه کې ښایسته کېږي په مسجد مدرسه کې د ما محترم حدیث هغو کې احب البلاد
محبوب ترین زینا الاللہ اللہ تا مساجدها مساجد دی و ابغض البلاد او مبغوث ترین زینا الاللہ اللہ تا اسواقها بازارون دی الحمدللہ جی آسان دی جی ہاں آمین الحمدللہ رب العالمین اللہ منگ چکم درس اولست خدای خپل دربار الہی کے قبول و منظور کی د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري او په دا مجمع کې خدای مونږ ډیر کمزور یو په دا مجمع کې سپینګیرې ناستي ماشومان دي خدای ستا در ته راغلي دي ستا کور ته راغلي دي خدای ته په خپله وایې چې مساجد تا ته خوښ دي خدای د دې حاضر مجمع زړه کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې په دا مجمع کې چا باندې څه قسم پریشانۍ دي مصیبتونه دي بیماری دي الله په خپل دست قدرت خدای ختم کې بیمارانو ته خدای صحت کامله خدای نصیب کې څوک قرضداري دي خدای د قرضونو نه اخلاص کې د قرض د عذاب نه خدای وساتي قرضونه خدای په خپل دست قدرت باندې ختم کې الله په دغه کې سپینګیرې ناستې خدای عمر کې برکت واچي ماشومان خدای با عمل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کې څومره د دې کلي خدای نوجوانان دي الله د خپل ځان سره وابسته کې الله د خپل ځان سره په رابطه کې الله ته د دین سره رابطه کې اجتماع شروع کېږي دعا ورته وکړي چې الله ته د اجتماع د دې خانقاهونو مراکزو خدای محافظ شي دا اجتماع خدای د هر قسم شرونو نه د هر قسم آفتونو نه خدای وساته حکومت زموږ ډېر خراب دی الله د هر قسم تکالیف و مصیبتونو نه خدای کوم چې دینی مراکز دی الله ته محافظ شه د هر قسم مصیبتونو نه خدای وساته حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوره الله دا درس ته دې مجلس لپاره خدای د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځوه د دې کتاب په برکت باندې د حاضر مجمع نه خدای هر قسم آفات بلیات اتفاقی حوادث تاڼې کچرې هسپتالونه خدای دې نه وساته و په وخت ځن کې درم دا کلیو په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله